وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمند اورورا، دا کمی د تعصب نه ډکه خبرې چې دی ملګری کړي دي د دې جواب کې ماته زما شیطان دا خبره کوي چې زوم دقه سره تعصب نه ډک جواب وکړم. څنګه چې دا شیطان مجبور کړی دی دقه سه ماته هم بار بار شیطان وارننګ راکړي چې دغه سه جواب وکړم. خو زه دا وایم چې تا تعصب مونږ پرېږدو او لګزان هم ګناهګار کو اور په دې خبره ځان او د ضمیر مطمئن کو چې بس تعصب پرېږدو. قرآن او حدیث زمونږ دپاره څه حکم کړی دی تک خپل کو، تا خپل تنظیم، خپل امام، خپل پیر، خپل قائد، خپل جنډا، دا خبرې ټولې پرېږدو. د دې د وجې چې کم تعصبات دي دغه تعصبات هم پرېږدو. د دې د دفاع دپاره چې مونږ کوم روایت راوړو او کم صحیح روایات د دې تنظیمونو وغیره او د ائمه او د اقوالو د خاطره رد کوو چې دغه هر څه پرېږدو او خالص دې رب ته متوجه شو. زوم دا به ډېره زیاته ښي ځکه ډېر بې باوره ژوند دی. ناڅاپه په یو عالمي حمله پې وشي شهید شي، ناڅاپه په یو عالمي جومات ته رواني څوک ولي، ناڅاپه په یو عالمي هارټ اټیک شي، ناڅاپه پې څوک ډزې وکړي، ناڅاپه بجلي ونیسي، ناڅاپه اکسیډنټ شي. ډېر ناڅاپي دا مرګونه راځي، دا ژوندونه ختمیږي. بې باوره ژوند دی، د انسان نوم و نشان ختم شي. خو په تعصب باندې چې کومې خبرې کړي ټول عمر په قبر کې او میدان محشر کې به په دغه څیز جړاوي. زوم چې د علما د دې هر څه نه توبه وباسي، خپل رب مخې ته کي د پاټو، تنظیمونو، جنډو، آرا، نظریات، مسلک پرستی دا ټول پرېږدو. قرآن او حدیث په داسې انداز مخې ته کو چې دا ووایو چې که الله سبحانه وتعالی مانه د دې مسلې باره کې تپوس وکړي داسې دلایل ذکر کو چې سبا د الله په دربار کې ویلی شو. او کوم څیز چې د الله په دربار کې نشي پیش کولی او زړه دې پې ټک کوي بس پوه شو چې دا معصیت دی، ګناه دی. د هغې نه صبر شو. امید ده که دا نیت مونږ ټول علماو کو د دې به ډېر لوی اثر په دې عوامو باندې الله به اتفاق اتحاد راولي.